اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د سوادنو.com مینوالو السلام علیکم کتونکو مونږه نن د تحصیل د جی او آی کم دفتر چې د هغې مخې ته موجود کوم ځای کې چې تاسو د کیمرې په سترګه ګورئ د جی او آی کم کارکنان پتنګان چې راټول شوي دي او د انتظار هغه ګړۍ چې کمې د هغې انتظار و هغه انتظار ختم کړی شو د جی او آی پاکستان امیر مولانا فضل الرحمن صاحب د خولې کومه وینا چې وه چې په 31 دسمبر به موږ د اسلام آباد ته ننوځو نو هغه لو چې دی تقریبا پوره کېدونکی دی کومه قافله چې د لاهور نه بېګا را روانه شوې ده ان قریب هغه چې ده هغه اسلام آباد ته را رسېدونکې ده هغې پنډال ته کم پنډال ته چې د ټولې دنیا بیا خصوصا د عالم اسلام نظر و هغې ته را رسېدونکې ده کتونکو تاسو ته پته ده قطرې قطرې سے دریا بنتا ہے تاسو ګورئ چې زما سره کارکنان چې کم ولاړ دي دلته کې چې دا راټول شوي دي دې ته د چا انتظار کوي کم قافله را روانه ده او چې دې مخ په وړاندې چې دې به کم سمندري قافله کې شاملېږي کتونکو په دې وخت کې زموږ سره د جی او آی ضلع سوات جنرال سیکرټري مولانا صاحب قمر صاحب موجود دی راځي چې په دې حواله د هغو له تپوس وکړو چې خپلو کارکنانو ته څه پیغام ورکول غواړي السلام علیکم مولانا صاحب بسم الله الرحمن الرحیم ډېره شکریه حسین صاحب فرمان صاحب ستاسو سره نور ملګرو ستاسو ډېر زیات مشکور او ممنون یم زه چې تاسو موږ له د خبرو مقرره کړه تاسو ته پته ده چې جمعیت علما اسلام په دې ملک کې د یهودي لابي خلاف باقاعده د جنگ آغاز کړی دی الحمدلله د جمعیت علما اسلام قیادت چې کوم 31 اکتوبر چې تاریخ ورکړی چې په دې موږ اسلام آباد ته ورننوځو انشاءالله نن هغه ورځ ده او زموږ د رب کریم نه امید دی چې لکه څرنګه وړاندې قدم په قدم الله تعالی زموږ مدد او نصرت کړی دی انشاءالله وړاندې به هم د الله جل شانه مدد او نصرت زموږ سره شامل حال وي او د الله په فضل و کرم سره به انشاءالله دغه یهودي لابلا زموږ په لاس باندې الله تعالی شکست ورکړي او زموږ نن دا قافله به انشاءالله دا ملګري سره غلي دي نور هم را روان دي موږ به بایپاس ته جمع کېږو او انشاءالله د ضلع سوات نه به د سوونو ګاډو باندې مشتمل قافله چې کوم دی انشاءالله اسلام آباد ته دې سره سره زه یو خبره ستاسو د میډیا ملګرو په وسادت سره ټول قوم ته او د جمعیت علما اسلام چې کوم کارکنان دي هغې ته عامو خلکو ته زه دا یو خبره واضح کول غواړم دا جنګ خو د جمعیت علما اسلام نه دی موږ خو د ملک د بقا به جنګ کوو نن د کشمیر باندې سودا شوې ده نن چې کوم دی نه زموږ په نظریه باندې سودا کېږي نو دا جنګ د ټول پاکستانیانو جنګ دی او موږ بار بار دا خبره کړې ده چې زموږ جنګ چې دی دا صرف او صرف د هغې خلکو سره دی چې هغه یهودي جنډي کوي زموږ د ادارو سره څه قسمه جنګ نشته دی موږ د ادارو سره چې کوم دی نو هغه خپل روابط چې کوم دی نو هغه په ښه انداز سره ساتل غواړو زه په افسوس سره دا خبره وکړم چې په ټول KPK نه په ټول پاکستان کې واحد ضلع سوات دی چې د دې انتظامیې باقاعده اډو ته دا ویلي چې تاسو به د جمعیت علما اسلام ملیون مارچ له نه ځئ که څوک لاړه د هغې به لیسنس چې کوم دی نو منسوخ وي 3 میاشتو دپاره به موږ هغه قید ته لیږو او د هغې سره سره ورته دا ویلي چې په دې کې به دماکي کېږي زه د ضلع سوات د انتظامیې د DC صاحب نه د خوازخیلې د AC ریاض نه د خوازخیلې سچو صاحب سهیل صاحب مخامخ ناست دی رده نه دې نه موږ دا وضاحت غواړو چې دا دماکې به څوک کوي ځکه چې سچو صاحب په خپله پرون ما ته دا ووي په ټلیفون باندې چې موږ خو صرف دا اډو والا ته ویلي چې په دې کې به دماکي کېږي د دې مطلب دا دی چې دیو د دماکو چاته پلانینګ جوړ کړی دی نو زموږ په صفونو کې که څه انتشار وشو DPO سوات DC سوات AC ریاض SHO خوازخیل سهیل باقاعده بر دې ذمہ داري ځکه موږ ته پته لګېدلی چې دوی په خپله اعتراف کړی دی چې موږ ډولو ته ویلي دي چې په دې کې به دماکي کېږي چې داسې نه چې تاسو متاثره شئ نو موږ خو دماکي نه کوو جمعیت علما اسلام خو پرامن جماعت دی تاسو وګورئ د کراچۍ نه د مولانا صاحب سره په لکاو قافله را روانه ده خو روډ هم نه بند شوی تاسو پرون په لاهور کې لیدلي میټرو بس چې کوم دی نو چې یو طرف ته په لکونو قافله ناسته ده او په دومره منظم انداز باندې هغه کنټرول چې روډ نه دی بنده ټولې دنیا دا مناظر لیدلي زموږ چې کوم دی 15 میلیون مارچ موږ کړی دي پای کې چې کوم دی نو معمولی چې کوم دی نو داسې خبره نه ده راغلې چې هغه امن او امان د هغې نه متاثره شي موږ قومي املاکو ته نقصان رسول نه غواړو موږ سرکاري املاکو ته نقصان رسول نه غواړو عوام زموږ دي اداري زموږ خو په ادارو کې هغه افراد چې هغه د PTI غلامان یعنې د غلامان جوړ شوي دي او هغې چې کوم دی نو اډو والا د باوهل
نن زه هغې ته چیلنج ورکوم چې راشي روکا وکړي پمپونو والا ته هم او پمپونو ته والا ته یې معاینه کړې ده هغې ته چې کوم دی زما چیلنج دی چې دا راشي روکا وکړي دویمه خبره دا ده د نیازي نه مخکې د الله بندګانو دا نااهل انتظامیه چې د دې خلاف نارې ووایي دا کومه نااهل انتظامیه چې ده چې دا د غلامان دي دا د خېټې غلامان دي چې دوی د جمعیت علماء اسلام د قافلې روکا وهلو دپاره تر نن ورځې پورې چې کوم دی نو دوی خپل هلې ځلې کړي دي سواد انتظامیه سواد انتظامیه خوازه خیله خوازه خیله خوازه خیله انتظامیه خوازه خیله زه مرزور الفاظو کې د دې مذمت کوم او دوی باقاعده چې کوم دی د های کورټ د فیصلې تصحیح کړی دی دوی د اسلام آباد های کورټ د فیصلې تصحیح کړی دی دوی د سپریم کورټ د فیصلې تصحیح کړی دی او دوی د ادارو د بدنامولو سبب جوړ شوی دی شکریہ کتونکو دا مولانا صاحب قمر صاحب دا د خولې دو ټوک الفاظو کې تاسو خبرې واورېدلې چې بالکل څنګه چې د کراچۍ نه اسلام آباد ته پر امن جلوس راورسېدو قافله راورسېده دغه شانتې به د KPK د ګوټ ګوټ نه چې کومې قافلې روانېږي انشاءالله امید لرو چې دا به هم په پر امن طریقې سره خپل منزل مقصود ته رسي کتونکو د GUI د تحصیل خوازخیلې د هډ آفیس مخې ته ولاړ یو تاسو ګورئ د GUI پتنګان هم زموږ سره موجود دي که داسې علما کرام چې د دې علاقې څومره دي هغه هم موجود دي کتونکو د سوات نیوز د طرف نه لا یو سو دپاره خصوصي پروګرام دی کم کسان چې پنډال ته رسېدلي دي هغه هم دا پروګرام ګوري چې د هغو جذبه د هغو کم ایماني جذبه چې را چې هغه تازه شي چې په موږ پسې کمې وړې وړې قافلې دي دا هم را روانې دي خو کتونکو که وګورئ نو د دې لپاره کم انتظامات چې شوي دي تاسو ته موږ هغه ښایو چې څومره پولیس راغلي دي د دې د سیکورټي لپاره دلته کې موجود دي کتونکو درته هم ښایو چې څومره کارکونان دي څومره هلې ځلې دي ډېره خوشحالي هم جوړه ده ځکه چې لګیا دي چې حکومت په استعفا ورکوي نو کارکونان انتهایي په انتظار دي د هغې اعلان کومې ته چې موږ هم دلته ولاړ یو نو کتونکو تاسو زموږ کوم پروګرام چې دی د سوات نیوز د طرفه لا یو نیغ په نیغه ګورئ معمولی ده پولیس پولیس راوي کالج د جنکې را روانې کیمرې ته خیر خیر نو راځي بولې قسم نه